بسم الله الرحمن الرحیم. زکات مقصد څه دی؟ زکات مقصد دا دی چې ته د خپل مسلمان ورور نه یو بوج ختم کې زکات ورکې عام مسلمان ورور چې په یغه یو بوج دی په مشکلات شه دی هغه بوج هغه مشکلات د یغه نه ختم کې د زکات په ذریعہ دغه د زکات مقصد دی. اوس دا خبره سمه خوشالي وروستای چې بس مثال کے طور پر په مو 15 لک روپے زکات فارش ز 15 لک روپے چاته زکات ورکاو په کلی شه د مو کلیور خلق تای داسه خلق تای چې مستحقین زکات دي زکات ورکوای شری طور پر ز څو کو یو تعالی زر روپے ورکو بل تعالی زر روپے ورکو بل تعالی زر روپے ورکو یو مدرسه تعالی زر ورکو بل مدرسه ته 15000 ورکو بل سړی ته 15000 ورکو یو ستا چې مو د زکات مقصد نه کا حاصل ویل چې د زکات مقصد دا دی چې د انسان بوج ختم کې مخ یا ته د انسان بوج نه ختم بلکې مو د انسانون د چې لاس لا زره مې ورکو 15 زره مې ورکو په دا منګي شي داغه غریبون خو مو بالکل ګرده تاسیخ کړل داغه غریبون مو په ګرده عادت کړل بالکل داغه متلا زره 15 زره تک شنی داغه مو بوج نه ختم داغه مو په تکلیف کو خلق مو دغه خلق ګرده تاسیخ کړی دی بوج مې نه ختم بوج وره ز ختم کو کچره په کلیشه یا چاته چې زکات ورکاوي کچره په چا قرضاوي دارا روپے ورکه چې یغه قرضا په ختم شي بوج ختم شي کچره په کلیشه داسې څوک وي چې انتهایی ډیر محتاج وي ډیر زیات غریب وي یخته دارا روپے ورکه چې یا غریب شله یو کاروبار ورته په خلوص کو بالکل د زکاتین نه ځون خلوص کو داغه داسې کوردای چې سړینا بوج ختم کو یو واقعیا ته سنا کوی مولانا او یو متبول چې مت یو سړی روغی یغه ول چې مشه کلیول وو په یغه ول چې 40 لک روپے زکات فرض وو 40 لک روپے یغه زکات ورکولی ول چې یخ ته پاته هوا چې په مون لاس لک روپے قرضا دو یو مولانا چې په مون لاس لک روپے قرضا وا او انتهایی مجبور وو هغه سړی متروغای او مونږ پښتنه وکړه چې په زکات شي کنه شي مو ته چې زکات خو رمد شي لاس لک روپے په مون قرضا دو ول چې یغه مت 15000 روپے زکات ورکو بیا هغه روپے ویلې چې مو واپس ورکړې ورته مو چې حضرت په مو داسې زکات نشي لکه چې تیر راکاوي ته خو بالکل مداسه شمیرې لکه چې رسه ګډډول یو هغه روپے واپس ورکړې ویلې چې روپے مې یغه سړی په خله ور وښتلې یقینا چې څنګه دغه مولانا یې زکات به یغه سړی په خله ور وښتلې دي ان شاء الله تعالی الله تعالی ها دغه زکات به یغه سړی ته په خله الله هور وښتلې دي ولې چې دغه سړی زکات مقصد ناصر کولی دغه سړی مزید خالته تکلیف ور کولی لیکن داسې کورینا ار چوک نه کوي چې د بل سړی بوج ختم کی بل سړی ته تکلیف ته خپل ځون ته تکلیف وایي حدیث مبارک دی چې ځون ته خوشاوي هغه بل مسلمان ته خوشاوي ته دا غوري چې ته غریب ورته ته 15000 روپے زکات ورکو ګرد تاسیخ شه بالکل ته نه غوري چې څنګه ځون ته نه غوري داسې بل مسلمان ته هم غورا داسې کورینا چې د خلک بوج ختم کوي زکات وجنا هغه نر خلک داسې کورینا کوي غیرات والا خلک داسې کورینا کوي اخر داسې کورینا کوي چې د بل مسلمان تکلیف ته خپل تکلیف یایي هغه داسې کورینا کوي ځین خلک یې چې نه دار ډېر روپے چې ورکه دغه نه خسارای مالدار شي بیا داسې خو زکات ورکول صحیح نه دی بای د الله بندا دار روپے چې ورکه چې یو ساری لاس لاک روپے قرضا دو ته چې لاس لاک روپے زکات ورکه بیا نه مالداري شي تو خو د خالی قرضه به ختم کړه خو مالدار نشو فرض کر لے که دارا روپے چوک چاته ورکو چې هغه سړی په مالدار شي خپل کاروبار ورته کولاو کو خپل مله ورته په وکو بیا د تو زکات شری طور پر شي زکات ادا شي خالی مکروه وي به خلک چې دا خو مکروه دی ته فرض مینس پرش دی حرام کروکه ته حرام روپے وګټه حرام کروکه ته بد نظری وکه ته حرام کروکه ته ور بخلو د شنګری نه کیسه لاله ته حرام کروکه ته د مسلمان حق خور ته حرام کروکه ته په ارجو شه حرام کوي ته واته فکر نشته یا ته چې تو زکات ادا کیږي ها شریعت ته یا الله رسول ته چې تو زکات ادا شو واته به چې نه دا خو مکروه دی میشه د خالی مسجد خلک چې دغه سیستم شروع کو چې په یو کول په دا کول په مولا سره کوي په زکات یو ته درو کور کاو بل ته درو کور کاو بل ته درو کور کاو دغه درو کورینه وزه د غریبات نه وبسو دغه درو کورینه بالکل نور خالته زکات ورکوي بالکل به نور دوا در کولا او بسو بالکل نور دوا در کولا او بسو داسه وسو کورینا زکات نه او بسو ا خلکو نور ته زکات ورکول ولا جوړ شي څوک شه خبره دو
اور دا یو څه تاسو چې کله کلی ولته دره ډېرې روپې زکات ورکوي ستې 2 لک ورکوي 3 لک ورکوي بیا هغه په پوي کې ست چې بای دغه روپې متوته قرض پر دردو قرض به ختم کا اور دغه روپې متوته د خبره دردي چې د خپل کاروبار کوله او چې خپل کاروبار کوله او چې بالکل ته زکات غوړه نه چې مشته تو نه بالکل پښتنه وکی ته مشته داس به چې بای زکات خو الحمدلله ز خپل وس بل چاته ورکاو دا څه ترغیب چې ورکه هغه سره ان شاء الله تعالی زکات نه وبزي کچېره څوک داسې سره وی چې بالکل بیا د تا ویلور چې دا ډېر روپې دی بیا یخت ورته وایي چې معذرت زه ته نشي درکوي چې بل کلی ولته ورکاوه دا روپې د مال دولت کا الله تعالی متر کړی دی زه دغه مستحق نه و چې الله تعالی یو متر کوي الله تعالی په مفاضل کړی دی کله الله تعالی وګوري مونږ د روپې یو سي ضرور ته زو غریب شو دا خو انه جان سامان دی نن غریب یې سبو مالداري یو می ورشادو یو زکات یو کلمات لا اله الا الله محمد رسول الله کدا شینا مشه د شریعت مطابق نه ادا کوي به د مشه نه نور شریعت نشته نور ټول شریعت خو مشه اخلاق معاملات معاشرت د ټول شریعت خو مشه پریوات چکړای دی خالي د 15 شینا خو د مشه نه پوتې دي دا 15 شینا کوم شریعت مطابق نه کوي به مشه خو بالکل خالی لوشول مشه نه خو هیڅ نشته بیا